چې کوم دی په یادو باندې کولی شي البته تلاوت دپاره د هغې دپاره اودس چې کوم دی ضروري دی لا یمسه الا المطهرون. خصوصا دا ورځې د ذوالحجې دا هم د عباداتو دپاره ډېر چې کوم دی دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په نورو ورځو کې د عبادات څومره ثواب دی نو په دې ورځو کې د هغې نه زیات ثواب په دې ذوالحجې په دې 10 ورځو کې دی چې کوم د اولې نه واخله تر د اختر د ورځ پورې د 10 ورځې د دې بلکې د دې چې کوم دی هغه روژې نیول یو روژه د هغې د یو کال د ثواب برابر ده او بیا چې د عرفې ورځ شي د عرفې روژه د 2 کالو د روژو نیولو د ثواب برابر ده. انسان دپاره یو روژه به ونیسي 1 کال روژو نیولو ثواب به ته میلاو شي یا یو روژه به ونیسي د 2 کالو روژو نیولو ثواب به ورته میلاو شي. دا د الله له طرفه فضل و احسان په انسان باندې. عرفه هغې ته ویل کېدی شي چې د اختر نه یو ورځ مخکې د عرفه ده لکه زمونږ اختر د اتوار په ورځ دی زمونږ عرفه دا د خالي ورځ ده د آینده خالي ورځ دا زمونږ عرفه ده په هغې باندې روژه نیول دي. بعضې ډېر خلک چې کوم دی دلته خلک دوکه کي او هغوی ورته وایي چې عرفه وه هغې ته ویل کېدي چې کله خلک عرفات ته ځي نو عرفات ته خو آینده جمعې په ورځ باندې به خلک ځي او دارنګې بیا د هغې چې کوم دی دغه اختر دا و چې کوم دی د خالي په ورځ دی زمونږ اتوار په ورځ دی نو د هغې عرفه چې کوم دی د جمعې ورځ چې کوم دی جوړېږي نو خلک به ډېر خلک داسې وایي نور کلونو کې به داسې وي چې یعنې عرفه خو هغې ته ویل کېږي چې کوم د عرفات سره تعلق ساتي. موږ وایو عرفه هغې ته ویل کېدی شي چې کوم د غټ اختر نه یو ورځ مخکې نو هغې ته عرفه چې کوم دی ویل کېدی شي او دغه ویل کېدی شي. نو ما دا خبره چې کوم دی هغه کوله که یوازې د عرفات سره برابرې چې کوم دی پکار وي نو ډېر خلک به بیا د دغې ثواب نه محرومه کېږي ځکه د عرفات چې کوم د عرفې ورځې مثال په دور آینده جمعه ده او د عرفې چې کوم دی هغه ورځ وي نو داسې ملکونه به وي چې یعنې سعودي عرب کې به پوره ورځ وي په هغې کې به پوره ورځ کې پوره شپه وي نو که مخکې نیسي نو بیا خو 8مه ورځ شو بیا هم عرفه نه شوه که وروسته نیسي نو بیا خو 10مه شو بیا هم عرفه نه شوه نو 9مه د ذوالحجې څنګه شوه یعنې کم وخت کې چې عرفات کې خلک وي او کم عرفې په ورځ باندې داسې ملکونه وي چې هغې کې پوره شپه وي نو اوس به دې ته ثواب نه میلاویږي د عرفې د روژې نیولو حالانکه دا خو د ټول امت دپاره چې کوم دی د هغې ثوابونه دي. لہذا عرفه هغې ته ویل کېدی شي چې دا 9م د ذوالحجې وي. سعودي عرب کې خپله چې کوم دی عرفه ده زمونږ به خپله عرفه وي. عرفه معنا دا نه چې ګینې عرفات ته چې کوم دی سړي لاړ شي بار عرفه ده. عرفه معنا دا ده چې یعنې دا د اختر نه یو ورځ مخکې 9م د ذوالحجې د دې میاشت 9م د هغه روژه نیول دا د 2 کالو روژو چې کوم دی ثواب لري. دې وجې نه چې کوم دی هغه روژه نیول ډېر خلک داسې څوک روژه ونیسي نو خلک پرې ماته کوي لکه دا خو چې کوم دی د عرفې ورځ خو دا نه ده بلکې دا خو چې کوم دی مخکې ورځ وه چې کوم دی د عرفات سره وه دا خبرې غلطې دي. یعنې مراد د هغې نه دا دی چې یعنې د 9م د ذوالحجې د میاشت او زمونږ 9م آینده خالي ورځ چې کوم دا خالي نه بلکې آینده خالي ورځ هغه راځي اتوار په ورځ چې کوم دی روژه ده. نو بهرحال په دې ورځو کې عبادت دا د ټولو ورځو د عبادت نه بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او د دې شپو عبادت دا د شب قدر دی او لیلة القدر د عبادت نه چې کوم دی د هغې برابر دی. حدیث مبارک کې چې کوم دی راغلي ذوالحجې چې کوم دی د میاشتې د هغې فضایلو کې نو خصوصا دغه روژه نیول دې کې عبادات چې کوم دی کول او الله ته متوجه کېدل او چاله الله د قربانۍ وس ورکړي قرباني کول ځکه دا هم د اختر د ورځې د ټولو اعمالو د ټول نه بهتر عمل قرباني ده. هغه چې کوم دی هغه کوي. په بهرحال خپل ذکر تلاوت کوم ښودلي شوي هغه جاري ساتل او دارنګې خپل اوقات په دین کې صرف کول په ذکر د الله کې صرف کول تلاوت کې صرف کول درود شریف کې صرف کول دي دارنګې استغفار ویلو کې چې کوم دی صرف کول دي دا ټول